السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو زم حافظ امین یو ځل بیا ستاسو ډېره شکریا ده کوم د وخت راکولو ډېره مننه. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د محرم میاشت شروع ده، د دې میاشتې ډېر زیات فضایل او د دې میاشتې ډېر زیات برکتونه هم دي. نو مختلف علما کرام په دې باندې ډېر ښکلي بیانات هم کړي دي. اکثر عوامو ته د دې پته هم شته دی چې د دې میاشتې څه فضایل دي او څه برکتونه دي، د دې څه خصوصي اعمال دي. خو په دې نننۍ ویډیو کې زه تاسو سره ډېر زیات ښکلی یو عمل شیر کوم چې هغه د محرم د میاشتې فضیلت هم پکې بیانېږي او بیا خاص کر د دې نننۍ ورځ یعنې لسم محرم د دې متعلق زه تاسو سره د مفتي سلمان اظهر صاحب ډېر زیات ښکلی بیان شیر کوم. یقینا بیان مختصر دی خو ډېر زیات اهم بیان دی. کوشش وکړئ دا راسره تر اخره پورې وکړو د نور مسلمانانو سره هم شیر چا چې په لسم د محرم باندې په خپل ځان باندې ښه خوراک وکړو او په خپل اهل و عیال باندې ښه خوراک وکړو نو الله جل شانو به څوکي وسع علیه سائر سنته ټول کال به الله جل شانو فراخي راولي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې جربناه فوجدناه صحیحا موږ په دې تجربه وکړو او شانتي وا څنګه چې نبی علیہ السلام فرمایل. او امام فیض القدیر کې علامه مناوی رحمت الله علیه لیکلي دي چې سفیان بن عیینه رحمه الله هغه فرمایل جربناه 50 او 60 مره چې مونږه د تقریبا 50 یا 60 ځله دې تجربه وکړه او هغه شانتي وسنګ چې نبی علیہ السلام فرمایل. نو دې ځای پورې البته دې حدیث ته بعض محدثینو هغه ویل چې دا ضعیف دی او چاته منګړت ویل چا او امام سیوطی رحمت الله علیه فرمایي چې فلا باس به دې حدیث کې هیڅ نقصان نشته. او امام شامی رحمت الله علیه علامه ابن عابدین شامی رحمت الله علیه رد المحتار کې لیکلي په شامی کې چې احاديث التوسعه ثابت صحيح كم چې داسې قسم احادیث راغلي هغه بالکل ثابت دي او صحیح احادیث. نماز څونه عبارات کتلې محدثینو په دې رد کړي دي. کوم محدثین چې ډېر زیات متشدد دي ایج د حدیث ټیک نه دی او کوم چې فقهای کرام دي هغه چې د حدیث بالکل ثابت نه په لسم د محرم مندا کول پکاري چې خه خوراک او بزن خه خرچ پکاري او فقیرانو مسکینانو خه خرچ پکاري چې الله جل شانو دا ټول کال د انسان بیا صحیح تل لسم تاریخ ته دی میاشت دیم یو حدیث ته دلتا اغدا سره ماغه حدیث مخکې درته لسته من وسع على عياله في نفقته يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. مشکات شریف کې شته چې چا په خپل بال بچا شورې پر ورځ باندې فراخ روزي ورکړه فراخ روزي نو اغلا باندې به الله په ټول کال فراخي راولي. دا حدیث ته زموږ طالبان او عالمان په پوهیږي تاسو عوام په نه پوهیږي د دې په سندونو کې لږه کمزورتیا ده. لیکن علامه قسطلانی چې کوم د بخاری شارح دی هغه وی اسانید متعدد دي ګڼ دي هغه سره قوت پیدا کوي. او تفسیر دور منصور باندې حواله در کومه هغه کې د دې یو صحیح سره د ذکر کړی دی. نو زمارونو رسول الله مبارک فرمای چې د عاشورې پر خپل بال بچ لچا فراخ روزي ورکړه الله په ټول کال په فراخي راولي. نو د حدیث راوی دی حضرت سفیان رضی الله عنه نو هغه وی چې ما په تجربه کړی ده. په حدیث ته تجربه نه کوي وای ما به هر عاشورې پر خپل بچو له فراخ روزي ورکوله نو یې خدای پاک مالدار کړم د ما روزي خدای پاک فراخ کړه. نو تاسو ته به قصاص ان ان شاء الله ګماندار چې د پرج غوخه بلا نه خلاصې د قربانې هغه ابم سنبال کړي اب پردیوی کې خیر ان شاء الله. او نو دا خپل بال بچلا خپل مور پلارلا رونو خويندولا خپل امسایګانی در سره چا سره خپل نوکرانی د عاشورې پر ورځ باندې خه خوراک ولا ورکه وسعل فراغلی وسعت فراخی ته وای فراخ روزي ورکه لګنه چې څومره خوري غمره ولا ورکا. نو دینا زمنن دا معلومه چې خپل او خه خوراک ځکه زیات خوراک چې بنده خوري نو خه خوراک خوري بیکار خوراک څوک زیات نه خوري. نو لسم आवाज باندې د غرمه هم ورکول شي کچته ماشومان د چارو جنوا یا پخپل نه او ماخام هم کچارو جوا نو ماخام د فراخ روزي خوري پښمنه د فراخ روزي باندې وکي. دا دوه سيزونه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف را زموږ وطن کې بعض خلک په دې ورځ قبرونو لدی دا په شریعت کې نشته. څوک په دې ورځ قبرونو لدی او په پیړی دا په شریعت کې نشته. څوک دې قبرونو لا او په قبرونو د پاسه مسوره چي او داله چي دا په شریعت کې بدعات دي. دا ټول د دې نه ځان ساتي. څوک دې قبرونه جوړي دا په شریعت کې نشته. او څوک په قبرونو باچي یاره وای حسن حسین دواړه لا خلک یادای وای په دې ورځ تګي ملدي نو موږ په دې قبر وبو واچو. عجیب دا د په کربلا کې حضرت حسن ابن حضرت حسین شهید شوی دی په کربلا کې نو ته او بدل تاړې ورسي باغ دې په دې یو بوتل او بچا او تګیلا ورکا دې په دې یو بوتل شربت والا او چې غریبانو لورکا او ثواب حضرت حسین توبه
ثواب حضرت حسن ته وبخا ثواب د خاندان غلونو ته وبخا خیرات او ثواب غي ته وبخا ملګرو امید دی چې ویډیو به تاسو مکمل کتلی او د تاسو به خوښ شوی هم وي نو موږ ته پکار دي چې په دغه مسایلو باندې موږ عمل وکړو یعنی په دغه میاشت کې چې څومره فضایل او د دې څومره برکات دي چې هغه موږ عملي کو او په دې باندې عمل وکړو تر هغه چې موږ خپل فائدہ حاصل وکړو یقینا دا هر څه زموږ د فائدې لپاره دي او په دغه میاشت کې چې خلک څومره رسومات کوي رواجونه کوي او دغه شان بدعت کوي یعنی شریعت خلاف کارونه کوي او موږ د هغې نه ځان وساتو نور هم د دې نه بچ کو یعنی نور ته هم تبلیغ ورکو چې یاره د رسومات رواجونه نه کوي او په خپل اتزان هم وساتو که غواړئ چې داسې ښکلي بیانات نور هم اورئ په چینل باندې موجود دي چینل ته ضرور وزټ وکړئ ویډیوګانې وګورئ او چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ په الله مو سپارم یو جهان مننه